دی اردو یو کتاب دی د هغې نوم دی مکافات عمل. په هغې کې هغې مصنف رحمه الله د یو امیر صاحب واقع را نقل کړې ده او هغه واقع په دې ده چې یاره زما نه ظلم شوی او د الله تبارک وتعالی ما له د هغې سزا په دنیا کې راکړه، په دنیا کې د هغې سزا راکړه. هغه امیر صاحب هغه واقع بیانوي، وایي زه په ملیشیا کې وم او زمونږ سره یو انډیوال پاتې کېدو او دا انډیوال به هر ټایم غصه غصه او خفه به هر ټایم به دی خفه غمجن به موږ به چې شابي جمعې ته تلو نو دلته مونږ شابي جمعې ته لاړ شوي چې نه ځم در سره نه به تو مونږ به ورته وایي ګشت له وځو نو دی به وایي ګشت له نه وځم. مونږ په ده باندې حیران و ډېر کوشش مې کوه خو دی نه برابرېدو. څه ورځې داسې وشوې چې دی بلکل کوټه کې پروت او نه راوتو. ما د ملګرو نه تپوس وکړو چې هغه پلان کې هغې وي چې هغه چاچا خو په کوټه کې پروت دی روبار ته روځي نه. ما چې زه ځم خبره اتر ورسره کوم چې څه مسله ده ورته. زه ورغلم وی دغه چاچا چې دی ما ته په ژړا شو. ما ورته ویل چې خیر دی ولې کور کې څه مسله ده؟ وی چې کور کې څه مسله نشته دی. دا تا به زما نه بار بار تپوس کو چې ته هر ټایم غمجن خفه نو ما ته خپل تیر یو عمل رایادېده د هغې د وجې نه به زه په خفه وم. ما ورته ویل څه مسله وه؟ ما ته وي چې زمونږ د پلار ډېر زیات جایداد و، ډېر مالدار سړی و او زما ځواني وه او مال ډېر او جایداد ډېر او زه ډېر په نشه کې وم. ما ځان له په مینه باندې واده م وکړو، مور او پلار مې مجبور وکړه، ښځه یې راته وکړله. چې ښځه یې راته وکړله بیا مې مور او پلار ولګېدل، موږ ټول وروڼه یې جدا کړو، وروڼو له یې خپله حصه ورکړه، خویندو له یې خپله حصه ورکړه، هر یو تن ته یې خپله حصه ورکړه. چې ټولو ته خپله حصه میلاو شوله، زه مې په دې پلار پسې څه ورځې پس رالمه چې یاره تا چې کومه حصه ځان ته پرېښې دا ماله راکړه، دا ماله راکړه. پلار مې راته وایي چې تا ته خو ستا حصه میلاو شوې ده او ما چې دا کومه حصه ځان ته پرېښې دا خو ما دې دپاره پرېښې چې په ژوندانه کې پې خپله ګزاره کومه او که مړ شوم نو ما وصیت کړی چې دا به یا مدرسې ته یا جومات ته دا ځای ورکوي، دا کومه ځمکه چې ما ځان له پرېښې ده په ژوندانه باندې به زه ځان له خپله خرچه کوم او که مړ شوم نو پس د مرګه به یا مدرسې ته ورکوي یا جومات ته ورکوي او تا د خپله حصه ډېره زیاته میلاو شوې ته نوره څه غواړې؟ دا حصه چې راته وکړه ما په پلار باندې ګزار وکړو او ګزار مې پرې وکړو، داسې سخت ګزار مې پرې وکړو چې د هغه د پوزې نه وینه روانه شوه، دا پوزه یې زما په دې سوک ولګېدله او راتاو شو. چې راتاو شو وی په دې کې مې مور راله، وروڼه راله، خلاص یې کړو. وی مور مې راته وایي چې څه مسله ده؟ ما ورته وی چې لکه دې په ځمکو باندې څه کوي بوډا شوی دی نو دا خپله ځمکه دې ماله راکړي که نه. مور چې مې د پلار حالت ته وکتل نو هغې نور څه ونه ویلو، وایي چې الله مونږ له خو دې بچی راکړی دی نو دا حالت دی زمونږه، الله دله نارینه اولاد ورمکه، نارینه اولاد وله مه ورمکه، ځکه که دله دې نارینه اولاد ورکړو نو سبا به د ده سره دا کار کوي. په بني اسرائیلو کې یو قاضي و هغه به فیصلې کولې به یې کولې او ډېر نیک سړی و خو چې کله مړ کېده نو ده یو وصیت وکړو، یاره زه خو مړ کېږم ما د خلکو په منځ کې ډېرې فیصلې کړي دي، کېدای شي په دې فیصلو کې زه خطا شوی یم خو زه د الله تبارک وتعالی نه سوال کوم چې الله پس زما د مرګ د خلکو ته وښیه چې په کومه فیصله کې ما ظلم کړی دی، انصاف مې نه دی کړی، د خلکو ته پس زما د مرګ وښیه. نو خلکو ته وی چې کله زه مړ شم نو زما دا جثه به پرېږدوئ، دې ته به ګورئ
کوچرته په ژوندانه باندې ما ظلم کړی ضرور به الله تاسو ته ښیي ځکه ما د الله نه سوال کړی دی چې الله پس د مرګه دوی ته وښیه نو چې کله دا قاضي مړ شو دا جوسه داسې پرته وه خلکو ورته کتل څه ټایم تېر شو دا یو غوږ غایب شو ختم شو غوښه مخه تې لاړه چې لاړه خلک حیران شو یاره د قاضي صاحب غوږ څه شو اخو تې لاړ ختم شو نو الله تبارک وتعالی دله پس د مرګه د خبرو هغه طاقت ورکړو نو دې قاضي خبره شروع کړه وی زما دا غوږ الله تبارک وتعالی ځکه غایب کو ختم کو چې یو ځل مال دوه فیصله کوونکي راغلي وو نو ما د هغې یو تن خبره واورېدله خو چې دې بل تن راته خبره کوله نو ما له هغه داسې څه خبره وکړه چې ما له پې غوسه راله نو ما د هغه خبره ختمه کړه چې ته چپ شه او خپله فیصله مې واوروله د هغه خبرې ته مې غوږ کېنښودو د هغه په خبره ما له غوسه راله نو ما د هغه خبره پوره وانه اورېده هغه ته مې ته چپ شه او ډایرکټ مې خپله فیصله وکړه الله تبارک وتعالی راته وفرمایل چې ای قاضي صاحبو تا فیصله کړې وه په غضب کې دې کړې وه په غوسه کې دې کړې وه د یو تن خبره دې اورېدلې وه د بل تن خبره دې نه اورېدلې ځکه مې دا یو غوږ ختم دا د دې غوږ سزا ده نو انصاف پکې ظلم نه به ځان ساتي کو رضا وي او کو غصه وي خو د انصاف لمن با نه پرېږدي د اردو یو کتاب دی د هغې نوم دی مکافات عمل په هغې کې هغې مصنف رحمه الله د یو امیر صاحب واقع را نقل کړې ده او هغه واقع په دې ده چې یاره زما نه ظلم شوی او د الله تبارک وتعالی ما له د هغې سزا په دنیا کې راکړه په دنیا کې د هغې سزا راکړه هغه امیر صاحب هغه واقع بیانوي وایي زه په ملیشیا کې وم او زمونږ سره یو انډیوال پاتې کېدو خو دا انډیوال به هر ټایم غوسه او خفه به هر ټایم به دی خفه غمجن به موږ به چې شابي جمعې ته تلو نو دلته موږ شابي جمعې ته لاړ شوي چې نه ځم در سره نه به تو مونږ به ورته ګشت له وځو نو ده به ګشت له نه وځم مونږ په ده باندې حیران و ډېر کوشش مې کوه خو دی نه برابرېدو وی څه ورځې داسې وشوې چې دی بلکل کوټه کې پروت او نه راوتو ما د ملګرو نه تپوس وکړو چې هغه پلان کې هغې وي چې هغه چاچا خو په کوټه کې پروت دی روبار ته روځي نه ما چې زه ځم خبره اتر ورسره کوم چې څه مسله ده ورته زه ورغلم وی دغه چاچا چې دی ما ته په جړا شو ما ورته ویل چې خیر دی ولې کور کې څه مسله ده وی چې کور کې څه مسله نشته دی دا تا به زما نه بار بار تپوس کو چې ته هر ټایم غمجن خفه نو ما ته خپل تیر یو عمل راایدېده د هغې د وجې نه به زه په خفه وم ما ورته ویل څه مسله وه ما ته وي چې زمونږ د پلار ډیر زیات جایداد و ډیر مالدار سړی و او زما ځواني و او مال ډیر او جایداد ډیر او زه ډیر په نشه کې وم ما ځان له په مینه باندې واده م وکړو مور او پلار مې مجبور وکړه ښځه یې راته وکړله چې ښځه یې راته وکړله بیا مې مور او پلار ولګېدل موږ ټول وروڼه یې جدا کړو وروڼو له یې خپله حصه ورکړه خویندو له یې خپله حصه ورکړه هر یو تن ته خپله حصه ورکړه چې ټولو ته خپله حصه میلاو شوله زه مې په دې پلار پسې څه ورځې پس رالمه چې یاره تا چې کومه حصه ځان ته پرېښې دا ماله راکړه پلار مې راته وی چې تا ته خو ستا حصه میلاو شوې ده او ما چې دا کومه حصه ځان ته پرېښې ده خو ما دې دپاره پرېښې چې په ژوندانه کې پې خپله ګزاره کومه او که مړ شوم نو ما وصیت کړی چې دا به یا مدرسې ته یا جومات ته دا ځای ورکوي دا کومه ځمکه چې ما ځان له پرېښې ده په ژوندانه باندې به زه ځان له خپله خرچه کوم او که مړ شوم
نو پس د مرګ به یا مدرسې ته ورکړئ یا جومات ته ورکړئ او تا د خپلې څه ډېره زیاته میلاو شوې ته نوره څه غواړې دا حصه چې راته وکړه ما په پلار باندې ګزار وکړو او ګزار مې پرې وکړو داسې سخت ګزار مې پرې وکړو چې د هغه د پوزې نه وینه روانه شوه دا پوزه یې زما په دې سوک ولګېدله او راتاو شو چې راتاو شو وی په دې کې مې مور راله رونه راله خلاص یې کړو وی مور مې راته وی چې څه مسله ده وی ما ورته وی چې لکه دې په ځمکو باندې څه کوي بوډا شوی دی نو دا خپله ځمکه دې ماله راکړي که نه وی مور چې مې د پلار حالت ته وکتل نو هغې نور څه ونه ویلو وی چې الله مونږ له خو دې بچی راکړی دی نو دا حالت دی زمونږه الله دله نارینه اولاد ورمکه نارینه اولاد وله مه ورمکه ځکه که دله دې نارینه اولاد ورکړو نو سبا به د سره دا کار کوي ده خو د خپل پلار سره داسې وکړو خو الله زمونږ بچی دی مونږ پرې خفه کېږو ته ولې داسې اولاد مه ورکوو چې سبا دی د هغه د لاسه په عذاب کېږي ګوره مور او پلار خو هر څومره خو بیا هم خیري په خوله باندې نه راځي هوښیار مور او پلار هماغه چې بچو ته خیري نه کوي د هغې پې زړه ترس کو چې ده خو په خپل پلار باندې ګزار وکړو خو که سبا د ده بچو ضرور به په ده باندې څه کوي گزار کی مکافات عمل لیکنا سبا به د سره دا کار کوي نو دا مور د خولې نه مې دا الفاظ ووتو چې الله نارینه اولاد ورله مه ورکوه چې سبا ته دې په تنګ نه بیا په هر حال خویندې راټولې شوې وی خویندې وی چې یاره زمونږ دا او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وثلاث درجات درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتوي درې اعمال داسې دي چې د انسان څه اوچتوي درجې اوچتوي یو په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې خو عمل څه شی دی لوږو خلکو ته ډوډۍ ورکولو لکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ یو انسان راوغواړي نو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زه وږی وم ما ستا نه ډوډۍ غوښتې وه نو تا ماله ډوډۍ نه وه راکړې زه وږی وم ما ستا نه اوبه غوښتې وې نو ګوره تا ماله اوبه نه وې راکړې او ای بنده ګوره زه بیمار شوم ناجوړه شوم نو تا زما پوښتنه نه وکړې دا بنده به ورته وایي الله ته هم ډوډۍ غواړې ته خو د ډوډۍ خوړلو نه پاکې الله ته هم اوبه څکي ته خو د اوبو څکلو نه پاکې الله په تا هم بیماري راځي چې زیرې تپوس نه درغلی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زما یو وږی بنده تاله درغلی او ستا نه ډوډۍ غوښتله نو تا ورې ډوډۍ ورنه کړه دغې وږي بنده له کو تا ډوډۍ ورکړې وې د ده سره زه موجود وم تاله یو تږی درغلی او ستا نه اوبه غوښتې وي کو تا دغې تږي بنده له اوبه ورکړې وې نو دغې بنده سره زه موجود وم زه به دې مونتې وم او زما یو بنده بیمار و ناجوړه و او ګوره ته د هغه پوښتنې نه وي ورغلی کو ته د هغه پوښتنې له او تپوس له ورغلی وې نو د هغه په خوا کې زه موجود وم زه به دې مونتې وم الله نو ګوره وږو ته ډوډۍ ورکول دا یو ډېر بهترین عمل دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا په صحابو کې یو مالدار صحابي و الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی بېدریغه مال خو ټول مال یې په دین اسلام باندې لګولی په دین اسلام باندې یو ځل شام ته قافله تللې وه نو چې واپس راله ډېر غټ تجارت یې کړی ډېره ګټه یې کړې وه 200 وخان په هغې باندې بارونه تړلی شوي د تجارت سامان راغی د شام نه نو چې مدینې منورې ته یې قافله راورسېدله نو د تاجرانو ټولګي ورته راغونډ شوي وو نو یو تاجر په پاسېدو بل په پاسېدو بولی پې لګوله نو یو تاجر پکې پاسېدو وی عبدالرحمن ابن عوفه دا کم سامان د تجارت چې راغلی دی زه نه یو پدرې اخلم ټول په ما را خرڅ کا عبدالرحمن ابن عوف رحم الله رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی حضرت دا ما خرڅ کړی دی
دا ما څه کړی دی خرڅ کړی دی. تاجران حیران شو چې دا دومره غټ تاجر پکې د کم ځای نه راغلی. نو یو تن پکې تپوس وکړو وی حضرت ټول تاجران خو دلته ناست دي مونږ راغونډ شوي یو مونږ یې اخلو او ته وایې چې دا ما خرڅ کړی دی په چا دی خرڅ کړی دی؟ نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا ما په هغې چا باندې خرڅ کړی چې هغه یو په 3 نه اخلي هغه یو په 10 اخلي هغه یو په 10 اخلي. مدینه منوره کې قات ته غریبي ده خلک وږي دا 200 خان ما د مدینې غریبانانو له ورکړل او ما هغې ذات له ورکړه چې هغه یو په 3 نه ورکوي هغه یو په 10 ورکوي. ما ډېره ګټه کړې ده. داسې الله تبارک وتعالی ورله مال ورکړی مال. عائشه رضی الله تعالی به ډېر مال راغی ډېر مال راغی نو چې سحر به یې کو که نه نو کې به یې ناسته نو خلک غریبانان به راتله دی به ورکول ماښام به دغه شانتي شو دی به ورکړه کوله. نو چا ترې نه تپوس وکړو وی مور بیبي دا مال خو ته هسې ورکوي خو ځان دې دومره په تکلیف کې اچولی چې په خپله ورته ناسته په خپله یې ویشي خو چېرته یو غلام یو وینځي ته وایي نو هغه به یې تقسیموي یا به یې دا نور خلک تقسیموي ته ولې ځان دومره په تکلیف کې اچولی دی؟ نو عائشه بیبي ورته وفرمایل رضی الله تعالی عنها ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي چې څوک مسکینانو او غریبانانو ته په خپل لاس باندې ورکوي که نه الله تبارک وتعالی د بدې خاتمې نه ساتي الله د ناکار خاتمې نه ساتي. نو زه په خپل لاس ځکه ورکړه کوم چې الله زما خاتمه ښایسته کړي د بدې خاتمې نه مې الله وساتي. دا د هغې عادت و په خپل لاس باندې به یې ورکوله په خپل لاس باندې به یې ورکړه کوله. الله د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت و قادسالي شروع شوه اعلان یې وکړو وی د بیت المال نه به روزانه 20 اوښان علالوئ خلکو ته ډوډۍ ورکوئ 20 اوښان. نو چې په اوله ورځ باندې خلک راټول شو وی شمارل وی هسې تاسو وشماره چې په دې دسترخوان څومره خلک ناست دی چې وی شمارل 10,000 خلک راغلی وو. وی معلومیږي دا چې خلک ډېر وږي دی دا خرچه ورته نوره زیاته کوي حتی در دې پورې چې هغه 10,000 نه خلک دا 40,000 ته ورسېدل. په یو ټیم باندې به د عمر رضی الله تعالی په دسترخوان باندې به 40,000 کسانو خوراک کو او تر څو پورې چې مدینه منوره کې قادسالي وه نو عمر رضی الله تعالی کور ډوډۍ نه وخوړلې د خپلو بچو د خپلې ښځې سره ډوډۍ نه وخوړلې. زه کور ډوډۍ نه شم خوړلی زما خلک به بار وږي او عمر به د بچو سره ناست به دسترخوان ډوډۍ به خوري. وی کم خلک چې په کم دسترخوان ډوډۍ خوري په هغې دسترخوان به عمر هم ډوډۍ خوري. الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو درجې اوچتول غواړې که نه نو لوږو باندې ډوډۍ وخوروه په وږو باندې څه وخوروه ډوډۍ وخوروه په دې باندې انسان درجې الله ډېرې اوچتوي. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی سلام عام کوي سلام په دې باندې انسان درجې اوچتوي الله تبارک وتعالی سلام عام کولو سره. ځکه یو خدا دی که نه چې ته وایي السلام علیکم هغه درته په جواب کې څه وایي وعلیکم السلام ورحمت الله. نو دا سلام په هر چا باندې د دې وجې نه اچوه دا یو بل ته دعا کول دي دعا کول دي. نو دا سلام په هر چا ځکه اچوه وایي کېدی شي دا سړی زما نه ښایي نو د دعا به الله ماته قبوله کړي. په هر سړي سلام اچوي خو هر سړی به درته دعا کوي په جواب کې که نه نو په هر سړي سلام اچوه نو کېدی شي په دې بندګانو کې یو داسې بندی چې د هغه دعا ستا په حق کې قبوله شي. او دویم کم سړی چې سلام ډېر اچي که نه نو دا سړی به د کبر نه د تکبر نه به خالي وي. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی البادئ بالسلام بریء من الکبر په سلام باندې ابتدا کوونکې دا د تکبر نه خالی وي دا سړی
متکبر انسان سره دی به ټول عمر په دې تمه چې یاره ما باندې چا سلام واچولی زه به یې جواب ورکړم دی به چاته سلام نه کوي دی به ځاله په خرش پرش کې ګرځي یاره که ما ته چا آواز وکړو زه به وکړم که زه نه کوم نه ابتدا بالسلام سلام کې ابتدا کوونکی دا سړی به د تکبر نه څه وي خالي وي نو که زړه دې غواړي که نه چې زه د تکبر نه خالي انسان د الله په دربار کې ولیکلی شوی نو سلام په هر چا باندې ورچوه بس دا علاج دی د تکبر د ختمېدو علاج څه شی دی په هر چا باندې سلام اچول دا د تکبر د ختمېدو علاج دی علاج نو سلام اوس مصیبت دا دی چې مخکې به خلک یو بل سره چېته خط پیلېږو میسیج به یې کو نو لومبی به ورته وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوس پکې څه کوي هیلو نو هیلو څه شی دی هیلو څه مطلب دی بعضې پکې هغه ایچ آی راولیږي هي دی که څه شی دی د دې څه مطلب دی ما ته چې څومره میسیجونه راځي ما هغې میسیج لا جواب نه دی ورکړی چې چا راته دا هي غونته رالیږلی ما له د دغې میسیج جواب نه دی ورکړی زه هم دا څه شی دی لکه هیلو په مونږ معاشره کې نن سبا د دوو څیزونو ډېر زیات کمی دی د دوو څیزونو ډېر زیات کمی دی زمونږ په معاشره کې کم یو سلام دویم جزاک الله یو سلام دویم جزاک الله زمونږ په معاشره کې د دې شي ډېر زیات کمی دی سلام هم څوک نه اچوي او دویم که څوک در سره خوالی وکړي که نه هغه به تا یا ته چا سره خوالی وکړي نو پکار دا ده چې هغه تا ته ووایي چې جزاک الله نو هغه به درته ووایي تھینک یو که څه شی وایي ما له خو راضي یم نه تھینک یو که نه غالبا دغه الفاظ دي اوس داسې شی شو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا سره د احسان وکړو او هغه درته په جواب کې جزاک الله وي هغه ستا سره د هغې نه غټ احسان وکړو غټ احسان وکړو ټیک شو چا در سره ښه وکړو که تا ورته په جواب کې څه وي جزاک الله د دې بدله دی الله تعالی درکړي نبی علیہ السلام فرمایي دې سړي پې د هغې نه غټ احسان وکړو چې د ورته جزاک الله وي د هغې نه غټ احسان وکړو نو دعا کول دي الله دې تا ته اجر درکړي نو اوس تھینک یو یا تھینکس یا دا څه شی دی د دې اړو څه مطلب نشته دی نو زموږ معاشره کې نن سبا دا دوه کمۍ زیاتې دي یو سلام او دویم جزاک الله نو بهرحال چې څوک در سره خواله وکړي نو ته ورته په جواب کې څه وایه جزاک الله الله دې تعالی را دې بدلې درکړي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د شپې په وخت کې تهجد کول دا داسې عمل دی چې د انسان په الله درجې اوچتوي د شپې په وخت کې تهجد کول په نفلونو کې بهترین نفل چې دی هغه تهجد کول دی تهجد کول بهترین او کو دا غواړي چې الله زما حاجات پوره کړي نو د شپې په اخیره حصہ کې پاسه الله ته ودرېږه او دعا ترې نه غواړه الله تبارک وتعالی قبلوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کومه دعا چې د ټول نه زر قبلېږي یو د تهجد په ټیم کې دعا غوښتل او دویم د فرض منځ نه وروسته دعا غوښتل دا داسې دوه ټیمه دي چې په دې کې الله تبارک وتعالی د انسان دعا ضرور قبلوي ضرور قبلوي علماو تر دې پورې لیکلي که یو سړی د ولایت دعوه کوي او دی د شپې تهجد نه کوي دا ولی نه دی هسې دروغ وایي هسې دروغ وایي د ولایت درجې ته بغیر د تهجدو نه رسېدل دا ممکن نه دي ممکن ندی د دې خو به سلفو دومره خیال ساتو صحابه کرامو ته وګوره دوی به د دې دومره خیال ساته که نه چې بیا به شیطان راپاسول شیطان به راپاسول ښه معاویه رضی الله تعالی متعلق راځي وایي د شپې پانسېدم تهجد مې ونه کړو چې ومې نه کړو سار شو ما چې دا څه وشو ټوله ورځ مې په ژړا او په استغفار تېره کړه الله ته چې الله ما معاف کړه زما نه تهجد پاتې شو الله دا څه وشو وی را روانې شپې له ودومه اوس څوک راله زما دا خپۍ وړه کوله
چې ویړه کوله راویښې کړم ما چې چل دی چې پاسه تهجد وکړه ما ورته وایي چې ته څوک چې تهجد له پاسه وایي چې زه خو شیطان یم نو خو ابلیس یم ما چې ابلیس چېرته مسلمان شوی دی دا ته کله مسلمان شوی چې ما تهجد له پاسه وایي چې مسلمان شوی نه یم خو چې تهجد ونه کړي نو هغې باندې الله ته نور زیات نږدې شي تا چې پرون کمې جړاګانې او کم فریاد او کم استغفار دی ولې دا تهجد ته زیات ثواب میلاو شوی دی ما وایي کو نن ته بیا تهجد پاتې شو نو بیا الله ته په سجده پرېوځي نو دا تهجد دی ښه دی خیر دی دا دی کوي خو چې هغه نه کوي دومره به د تهجد خیال ساتو الله تمیم داری متعلق راځي رحمه الله وی دا غنه یو ځل تهجد پاتې شو کنه یو کال ځان له سزا ورکړی و یو کال ځان له سزا ورکړی و چې زه به یو کال د شپې خوب نه کوم د شپې به نه وده کېدو چې د ماسپښین لمونځ به وکړو وده به شو بیا به مازدیګر راپاڅېد خو د شپې به نه وده کېدو ځان له دومره سزا ورکړې وه یو کال چې زما نه تهجد پاتې شوي دي الله نو د تهجد خیال ډېر کوئ ښه نو ګوره نو مسله دا ده چې مونږ خو تر شپې یو خو د موبایلو د هر څه نه مو ایستو د موبایلو نه دی دی د هر څه نه ویستو موبایلو ته به ناستې یا اوس جمع شو په بیټکونو کې به ناستې نو دا چکه به کوي او دا به کریم بوټ کوي نو د شپې 1 بجه 12 بجې چې شي نو اوده به شي نو تهجد هم پاتې او د سهار لمونځ هم پاتې چې نور ولګي راپا بسې او سترګې به مږي چوخن پوخن پی بیا ټوله ورځ تېره شي نو ګوره نبي علیه السلام فرمایي 3 اعمال داسې دي چې دا د انسان درجې اوچتوي کم یو نبي علیه السلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول دویم نبي علیه السلام فرمایي سلام عام کول او دریم نبي علیه السلام فرمایي د شپې په اخره حصه کې تهجد کول نو دا ضرور کوئ ښه الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او نبی علیه السلام فرمایي وثلاث درجات 3 اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتوي 3 اعمال داسې دي چې د انسان څه اوچتوي درجه اوچتوي یو په هغې کې نبي علیه السلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې خوښ عمل څه شی دی لوږو خلکو ته ډوډۍ ورکولو لکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ یو انسان راوغواړي نو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زه وږی وم ما ستا نه ډوډۍ غوښتې وه نو تا ماله ډوډۍ نه وه راکړې زه وږی وم ما ستا نه اوبه غوښتې وې نو ګوره تا ماله اوبه نه وې راکړې او ای بنده ګوره زه بیمار شوم ناجوړه شوم نو تا زما پوښتنه نه وکړې دا بنده به ورته وایي الله ته هم ډوډۍ غواړې ته خو د ډوډۍ خوړلو نه پاکې الله ته مو بس کي ته خو د اوبو څښلو نه پاکې الله په تا هم بیماري راځي چې زرې تپوس نه درغلی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زما یو وږی بنده تاله درغلی او ستا نه ډوډۍ غوښتله نو تا ولې ډوډۍ ورنه کړه دغې وږي بنده له کو تا ډوډۍ ورکړې وې د ده سره زه موجود ومه تاله یو تږی درغلی او ستا نه اوبه غوښتې وي کو تا دغې تږي بنده له اوبه ورکړی وې نو دغې بنده سره زه موجود ومه زه به دې مونتې ومه او زما یو بنده بیمار و ناجوړه و او ګوره ته د هغه پوښتنې نه وي ورغلی کو ته د هغه پوښتنې له او تپوس نه ورغلی وې نو د هغه په خوا کې زه موجود وم زه به دې مونتې ومه الله نو ګوره وږو ته ډوډۍ ورکول دا یو ډېر بهترین عمل دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا په صحابو کې یو مالدار صحابي و الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی بېدریغه مال خو ټول مال یې په دین اسلام باندې لګولی په دین اسلام باندې یو ځل شام ته قافله تللې وه نو چې واپس راله ډېر غټ تجارت یې کړی ډېره ګټه یې کړې وه 200 وخان په هغې باندې بارونه تړلی شوي د تجارت سامان راغی د شام نه نو چې مدینې منورې ته یې قافله راورسېدله نو د تاجرانو ټولګي ورته راغونډ شوي وو
نو یو تاجر په پاسېدو بل په پاسېدو بولی پې لګوله نو یو تاجر پکې پاسېدو وی عبدالرحمن ابن عوفه دا کم سامان د تجارت چې راغلی دی زه نه یو پدري اخلم ټول په ما را خرڅ کا زه نه یو پدري اخلم ټول په ما را خرڅ کا عبدالرحمن ابن عوف رحم الله رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی حضرت دا ما خرڅ کړی دی دا ما څه کړی دی خرڅ کړی دی تاجران حیران شو چې دا دومره غټ تاجر پکې د کم ځای نه راغلی نو یو تن پکې تپوس وکړو وی حضرت ټول تاجران خو دلته ناست دي مونږ راغونډ شوي یو مونږ یې اخلو او ته وایې چې دا ما خرڅ کړی دی په چا دی خرڅ کړی دی نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا ما په هغې چا باندې خرڅ کړی چې هغه یو په درې نه اخلي هغه یو په لس اخلي هغه یو په لس اخلي مدینه منوره کې قات ته غریبي ده خلک وږي دي دا اوس خان ما د مدینې غریبانانو له ورکړله او ما هغې ذات له ورکړه چې هغه یو په درې نه ورکوي هغه یو په لس ورکوي ما ډېره ګټه کړې ده داسې الله تبارک وتعالی ورله مال ورکړی مال عائشه رضی الله تعالی به ډېر مال راغی ډېر مال راغی نو چې سحر به یې کو که نه نو کې به یې ناسته نو خلک غریبانان به راتلو دی به ورکول ماښام به دغه شانتي شو دی به ورکړه کوله نو چا ترې نه تپوس وکړو وی مور بیبي دا مال خو ته هسې ورکوې خو ځان دې دومره په تکلیف کې اچولی چې په خپله ورته ناسته په خپله یې ویشي خو چېرته یو غلام یو وینځي ته وایي نو هغه به یې تقسیموي یا به دا نور خلک تقسیموي ته ولې ځان دومره په تکلیف کې اچولی دی نو عائشه بیبي ورته وفرمایل رضی الله تعالی عنها ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي چې څوک مسکینانو او غریبانانو ته په خپل لاس باندې ورکوي که نه الله تبارک وتعالی د بدې خاتمې نه ساتي الله د ناکار خاتمې نه ساتي نو زه په خپل لاس ځکه ورکړه کوم چې الله زما خاتمه ښایسته کړي د بدې خاتمې نه مې الله وساتي د هغې عادت و په خپل لاس باندې به یې ورکوله په خپل لاس باندې به یې ورکړه کوله الله د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت و قادسالي شروع شوه اعلان یې وکړو وی د بیت المال نه به روزانه 20 اوښان علالوئ خلکو ته ډوډۍ ورکوئ 20 اوښان نو چې په اوله ورځ باندې خلک راټول شو وی شمارل وی هسې تاسو وشماره چې په دې دسترخوان څومره خلک ناست دی چې وی شمارل 10,000 خلک راغلی وو وی معلومیږي دا چې خلک ډېر وږي دی دا خرچه ورته نوره زیاته کوي حتی در دې پورې چې هغه 10,000 نه خلک دا 40,000 ته ورسېدو په یو ټیم باندې به د عمر رضی الله تعالی په دسترخوان باندې به 40,000 کسانو خوراک کو او تر څو پورې چې مدینه منوره کې قادسالي وه نو عمر رضی الله تعالی کور ډوډۍ نه وخوړلې د خپلو بچو د خپلې ښځې سره ډوډۍ نه وخوړلې وی زه کور ډوډۍ نه شم خوړلی زما خلک به بار وږي او عمر به د بچو سره ناست به دسترخوان ډوډۍ به خوري وی کم خلک چې په کم دسترخوان ډوډۍ خوري په هغې دسترخوان به عمر هم ډوډۍ خوري الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو درجه اوچتول غواړي که نه نو لوږو باندې ډوډۍ وخوروه په وږو باندې څه وخوروه ډوډۍ وخوروه په دې باندې انسان درجې الله ډېرې اوچتوي او دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي سلام عام کوي سلام په دې باندې انسان درجې اوچتوي الله تبارک وتعالی سلام عام کولو سره ځکه یو خو دا دی که نه چې ته وایي السلام علیکم هغه درته په جواب کې څه وایي وعلیکم السلام ورحمت الله نو دا سلام په هر چا باندې د دې وجې نه اچوه دا یو بل ته دعا کول دي دعا کول دي نو دا سلام په هر چا ځکه اچوه وایي کېدی شي دا سړی زما نه ښیي نو د دعا به الله ما ته قبوله کړي
په هر سړي سلام اچي خو هر سړی به درته دعا کوي په جواب کې که نه نو په هر سړي سلام اچوه نو کیدای شي په دې بندګانو کې یو داسې بندی چې د هغه دعا ستا په حق کې قبوله شي او دویم کم سړی چې سلام ډیر اچي که نه نو دا سړی به د کبر نه د تکبر نه به خالي وي حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی البادئ بالسلام بریء من الکبر په سلام باندې ابتدا کوونکې دا د تکبر نه خالی وي دا سړی متکبر انسان سره دی به ټول عمر په دې فته مې چېرې ما باندې چا سلام واچولی زه به جواب ورکړم دی به چاته سلام نه کوي دی به ځاله په خرش پرش کې ګرځي یاره کو ما ته چا آواز وکړو زه به وکړم که نه زه نه کوم نه ابتدا بالسلام سلام کې ابتدا کوونکی دا سړی به د تکبر نه څه وي خالي وي نو که زړه دې غواړي که نه چې زه د تکبر نه خالي انسان د الله په دربار کې ولیکلی شوی نو سلام په هر چا باندې ورچوه بس دا علاج دی د تکبر د ختمېدو علاج څه شی دی په هر چا باندې سلام اچول دا د تکبر د ختمېدو علاج دی علاج نو سلام اوس مصیبت دا دی چې مخکې به خلک یو بل سره چېته خط پیلېږو میسیج به یې کو نو لومبی به ورته وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوس پکې څه کوي هیلو نه هیلو څه شی دی هیلو څه مطلب دی بعضې پکې هغه ایچ آی راولیږي هي دی که څه شی دی د دې څه مطلب دی ما ته چې څومره میسیجونه راځي ما هغې میسیج لا جواب نه دی ورکړی چې چا راته دا هي غونته رالیږلی وي ما لا د دغې میسیج جواب نه دی ورکړی زه هم دا څه شی دی لکه هیلو په مونږ معاشره کې نن سبا د دوو څیزونو ډېر زیات کمی دی د دوو څیزونو ډېر زیات کمی دی زمونږ په معاشره کې کم یو سلام دویم جزاک الله یو سلام دویم جزاک الله زمونږ په معاشره کې د دې شي ډېر زیات کمی دی سلام هم څوک نه اچوي او دویم که څوک در سره خوالی وکړي که نه نو هغه به تا یا ته چا سره خوالی وکړي نو پکار دا ده چې هغه تا ته ووایي چې جزاک الله نو هغه به درته ووایي تھینک یو که څه شی وي ما له خو راضي یم نه تھینک یو که نه غالبا دغه الفاظ دي اوس داسې شی شو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا سره د احسان وکړو او هغه درته په جواب کې جزاک الله وي هغه ستا سره د هغې نه غټ احسان وکړو غټ احسان وکړو ټیک شو چا در سره ښه وکړو که ته ورته په جواب کې څه وي جزاک الله ته دې بدله دی الله تعالی درکړي نبی علیہ السلام فرمایي دې سړي پې د هغې نه غټ احسان وکړو چې ده ورته جزاک الله وي د هغې نه غټ احسان وکړو نو دعا کول دي الله دې تا ته اجر درکړي نو اوس تھینک یو یا تھینکس یا دا څه شی دی د دې اړو څه مطلب نشته دی نو زموږ معاشره کې نن سبا دا دوه کمی زیاتې دي یو سلام او دویم جزاک الله نو بهرحال چې څوک در سره خواله وکړي نو ته ورته په جواب کې څه وایه جزاک الله الله دې تعالی را دې بدلې درکړي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د شپې په وخت کې تهجد کول دا داسې عمل دی چې د انسان په الله درجې اوچتوي د شپې په وخت کې تهجد کول په نفلونو کې بهترین نفل چې دی هغه تهجد کول دی تهجد کول بهترین او کو دا غواړي چې الله زما حاجات پوره کړي نو د شپې په اخیره حصہ کې پاسه الله ته ودرېږه او دعا ترې نه غواړه الله تبارک وتعالی قبلوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کومه دعا چې د ټولو نه زر قبلیږي یو د تهجد په ټیم کې دعا غوښتل او دویم د فرض لمونځ نه وروسته دعا غوښتل دا داسې دوه ټیمه دي چې په دې کې الله تبارک وتعالی د انسان دعا ضرور قبلوي ضرور قبلوي علماو تر دې پورې لیکلي که یو سړی د ولایت دعوه کوي او دی د شپې تهجد نه کوي دا ولی نه دی هسې دروغ وایي هسې دروغ وایي د ولایت درجې ته بغیر د تهجدو نه رسېدل دا ممکن نه دي
ممکن نه دي د دې خو به سلفو دومره خیال ساتو صحابه کرامو ته وګوره دوی به د دې دومره خیال ساته که نه چې بیا به شیطان راپاسول ښه معاویه رضی الله تعالی متعلق راځي وی د شپې پانسې دم تهجد مې ونه کړو چې ومې نه کړو سار شو ما چې دا څه وشو ټوله ورځ مې په ژړا او په استغفار تېره کړه الله ته چې الله ما معاف کړه زما نه تهجد پاتې شو الله دا څه وشو وی را روانې شپې له ودومه اوس څوک راله زما دا خپۍ وړه کوله چې وړه کوله راویښې کړمه ما چې چل دی چې پاسه تهجد وکړه ما ورته وایي چې ته څوک چې تهجد له پاسې وایي چې زه خو شیطان یم نو خو ابلیس یم ما چې ابلیس چېرته مسلمان شوی دی دا ته کله مسلمان شوی چې ما تهجد له پاسه چې مسلمان شوی نه یم خو چې تهجد ونه کړي نو هغې باندې الله ته نور زیات نږدې شي تا چې پرون کمې جړاګانې او کم فریاد او کم استغفار دی ولې دا تهجد ته زیات ثواب میلاو شوی دی ما وایي که نن ته بیا تهجد پاتې شو نو بیا الله ته په سجده پرېوځي نو دا تهجد دی ښه دی خیر دی دا دی کوي خو چې هغه نه کوي دومره به د تهجد خیال ساتو الله تمیم داری متعلق راځي رحمه الله وی د هغه نه یو ځل تهجد پاتې شي که نه یو کال ځان له سزا ورکړې وه چې زه به یو کال د شپې خوب نه کوم د شپې به نه وده کېدو چې د ماسپښین لمونځ به وکړو وده به شو بیا به مازدیګر راپاڅېد خو د شپې به نه وده کېدو ځان له دومره سزا ورکړې وه یو کال چې زما نه تهجد پاتې شوي دي الله نو د تهجدو خیال ډېر کوئ ښه نو ګوره نو مسله دا ده چې مونږ خو تر شپې یو خو د موبایلو د هر څه نه مو ایستو د موبایلو نه دی د هر څه نه ویستو موبایلو ته به ناستې یا اوس جمع شو په بیټکونو کې به ناستې نو دا چکه به کوي او دا به کریم بوټ کوي نو د شپې 1 بجه 12 بجې چې شي نو اوده به شي نو تهجد هم پاتې او د سهار لمونځ هم پاتې چې نور ولګي راپا بسې او سترګې به مږي چوخن پوخن پی بیا ټوله ورځ تېره شي نو ګوره نبي علیه السلام فرمایي 3 اعمال داسې دي چې دا د انسان درجې اوچتوي کم یو نبي علیه السلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول دویم نبي علیه السلام فرمایي سلام عام کول او دریم نبي علیه السلام فرمایي د شپې په اخره حصه کې تهجد کول نو دا ضرور کوئ ښه الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي داسې بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګھنټې د نښان سره کلیک کړئ تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه